همیشه لپاره طالب علم پاتې کېدل پکار دي. دومره فرق چې د فراغت نه مخکې د بنده استاد انساني یعنی ژوندی انساني او وروستو د کتاب متني د کتاب حاشیې د کتاب شرحي فتاوی دا کتابونه دي. اوس هم دا زموږ استادان دي او زه هره شپه دغه استادان نه علم زده کوم او ساري ملګرو ته ښیم. مطلب دا دی اوس هم په طالب بالکل جی بالکل طالبي ده جی بالکل طالبي ده. نو مرشد په دوه قسمه دی. یو مرشد ایصال دی او یو مرشد اتصال دی. ته وایي چې دا کس الله ته ورسوي الله ته ورسوي. د دې لپاره ډېر زیات شرایط دي. ډېر زیات شرایط. خبره ده چې د چا شیخ نه وي او د هغې پیر نه وي د هغې پیر شیطان دی. دا خبره درسته ده دا صحیح ده. لکه اوس د بریلیت خدای یو عنوان دی خو د بریلیت نه مراد څه شی دی معنون څه شی دی. نو بریلیت چې کوم معنون دی هغه خو داسې یو حتمي ضروري غیر معمولي اهم څیز دی که هغه څوک نه مني نو هغه مؤمن مسلمان نشي پاتې کېدی په دنیا کې بطور عذاب او سزا د چا لکۍ کېدی. نو دا کم کسان چې دا خبرې کوي د هغو به غټې غټې لکۍ ویلی شمه چې لعنت الله علی الکاذبین. خو لکه دا دی چې پیر چاته وایي یعنی مرشد چاته وایي. عربي کې به زه ویم چې مرشد چاته وایي. هر څوک چې کوم دی نو ځان ته حق وایي. هر سړی وایي چې زه په حق یم او به زه جنتي یم. نو اسلام او شریعت چاته حق وایي؟ اسلام او شریعت هغه چاته حق وایي چې څوک په خپله دعوه کې رښتینی دي او څوک چې په خپله دعوه کې دروغجن دی که هغه څومره هم ځان ته وایي چې زه په حق یم هغه په حقه نه دی. اصل کې کوم چې نن سبا خو لکه دا یو مسله ده او یو بدقسمتي ده او د آګاهۍ کمی دی. خلک بریلیت دې ته وایي چې هغه به یا رسول الله وایي. بریلیت دې ته وایي چې هغه به د جنازې نه او د سنت نه پس دعا کوي. بریلیت دې ته وایي چې هغه به 11 شریف او 12 شریف هغه به مناوي. دا د اهل سنتو د عامو مسلمانانو مسایل دي. بریلویت د دې مسلو نه بالکل عبارت نه دی. بریلویت د دغه خالصتا محض کفر ارتداد په مقابله کې د هغې نه د انکار او د براعت نوم بری. او زه په دعوې سره ویلی شمه چې په دې نن زمانه کې په زرو مشایخو کې شاید یو شیخ داسې وي چې هغه په دې مرتبې باندې فایل چې کوډې منترې جادو تعویضونه کوي دې ته پیر او مرشد ویل دا د پیر او د مرشد اهانت دی. دا بې تعظیمي ده بې ادبي ده او دا یو بدترین جرم دی. څوک چې دې ته پیر وایي پکار دا ده چې دې ته کلکه سخته سزا ورکړی شي. که څوک ځان سره لیکي هم او چې څوک یې ورته وایي دا دواړه مجرمان دي او شریعت کې مجرمان دي او دا د دې ټولو مشایخو مجرمان دي او خاص کر د اهل سنت چې کوم مشایخ دي دا هغه خو لومبی سر کې مجرمان څه کوي چې هغې سره د دې صحیح بیعت فرض دی. خو دومره ده چې بیعت په دوه قسمه دی. یو بیعت سلوک دی یو بیعت احسان دی. نو فرض بیعت سلوک دی که یو سړی پاسه ده چې یو وجد دی یو تواجد دی. وجد دی ته وایي چې غیر اختیاري طور سره په یو صادق باندې په یو مؤمن باندې یو کیفیت نه دوچار شي او هغه خپلو اعضاو باندې خپلو اندامونو باندې خپل ځان باندې هغه کنټرول ونه کړی شي او هغې نه څه چې حرکات وي هغه د هغه په اختیار کې نه وي. هغه چې هر قسمه حرکت د هغې نه صادرېږي هغه محمود دی او هغه بهتر دی قابل ستایش دی. هغه د ډانس او د ګډا لپاره علم بطور شرط مني. نو بشر حافي رحمت الله تعالی علیه هغه صرف د بسم الله الرحمن الرحیم یو کاغذ ټوټه باندې لیکلی شوی وه هغې ومونده هغې راپورته په نتیجه کې هغه د الله ولي جوړ شو او ټول خلک یې مني. نو اخو یو عامي سړی یو امي سړی نو حق دا ده چې ما د بشر حافي رحمت الله تعالی علیه سوانح نه وکتلي. نو زما طریقه دا ده چې څوک داسې تپوس وکړي او ما ته معلومات نه وي ما ته جواب له لږ وخت راکړه. نو ما به د هغې هغه سوانح وکتل. هغې نه پس هغه به یې تللی دی هغه علم حاصل کړی دی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي ګڼ محدثین د هغې استادان دي. دغه شانته حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه چې کوم د یو سید په احترام کې ځان پهلواني کې راوغورځاو د هغې په نتیجه کې هغې ته ولایت میلاو شو. همداسې نه دی چې دا ولایت سره د بې علمۍ نه میلاویږي نه دی. زموږ سره دا کتاب پروت دی رساله قشیریه دا د یو منلی شوی په تصوف په باب کې یو بنیادي کتاب دی. قانون د لیکلی دی چې متخذ الله ولیا جاهلا د دین نه بې خبره کس الله کلم ولی نه دی جوړ کړی. یعنی د دین نه بې خبره کس ولی جوړېدل د شریعت د علم نه عاري د شریعت په دین باندې چې نه پوهېږي داسې کس د الله خپل ولی جوړول دا د الله قانون نه دی عادت نه دی. هغوی متخذ الله ولیا جاهلا البته د هغې دپاره شریعت باندې پوهېدل شرط دی.
لازمي دي دین باندې ول پویدل شرط دي دا چې کوم درس نظامی درجه اوله د ثانیه د ثالثه دا شرط نه ده او دین باندې پویدل دا شرط دي په هیوته څنګه تاسو مخکې ویل چې هغه یو مسأله چې کوم دین بغیر د تاسو کولو نه یو عربي کتاب نه راځي دومره مقدار کم از کم ده یو مرشد د پاره دا ضروری دي چې ځکه چې هغه مخکې نه داغي تربیت کوي او په سبا باندې تربیت کوي په دین باندې تربیت نو دین نه با خبر کېدل د مرشد د پاره ضروری دي جی او بل چې کوم دا دې سره ریلیټډ دا تصوف سره د سلسلې دي قادریه نقشبندیه یا چشتیه یا سهوردوردیه نو دا د کم زین سٹارټ شوی دی او دا اکثر خلک کوي چې دا خو د نبی رسول الله په دور کې نه وي او دا اوس د خلکو جوړ کړي دي دا ذکرونه اوس خلکو جوړ کړي دي دا شریعت باندې او د طریقت نه د بی علمي او د بی خبري او د لا علمي یو وجه ده جی چې نو خلک د شریعت نه خبر دي نه د سلاسلو د حقیقت نه خبر دي او نه د سلاسلو د اسکارو د سبق نه خبر دي جی او دا څه شوم دا چې عملی تور سره چې ډېر سلاسلو کې داسې دي چې دغه کوم بنیادی اسباق دي هغه اسباق ډېر زینو کې نشته کوم چې بنیادی اسباق دي هغه چرته مرید دا یو وظیفه ورکړی دا د رزق د وسعت لپاره یا د لپاره ورکړی دا چې دغه زړه ته اطمینان حاصل شي هغه دغه نه د طریقې سبق جوړ کړی خو کوم چې سماوي یا نبوي صلی الله علیه وسلم اسکار دي هغه په دوه قسم دي جی یو هغه اسکار دي چې هغه منقول دي د نبی رسول الله نه جی د نبی رسول الله منقول دي هغه منقول اسکار کوم چې دي هغه د شریعت حصہ ده هغه ټول ویل شي دویم هغه اسکار دي چې هغه خو د نبی رسول الله منقول دي لیکن داغه نقل چې کوم ظاهر چې کوم روایت ته زمونږ د وړاندې د احادیث په صورت کې دا څه نه دي جی بلکې دا څه لکه دا حزب البحر شریف او جی چې داغه مصنف وای اخذت من في رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې ما د حضور صلی الله علیه وسلم د زبان اقدس مبارک نه خپل اخیسته نو د څه کوم اسکار راشي او هغه د شریعت مخالف نه او جی ځکه چې کوم اسکار د نبی اسلام دی پاغه کې ترمیم اضافه او کمه دا جایز نه بخاری شریف کې روایت ده الته د نبی په ځای باندې رسول یو صحابي حضور منک وای دا سموایا یو عام اسکار دي نو عام اسکارو کې چې کله د شریعت پابند خلاف نه او شریعت دغه خلاف منع نه موجود نو هغه اسکار کولو کې هیڅ حرج نشته جی ماشاءالله څنګه مفتی صاحب چې تاسو زیات نسبت درس او تدریس سره دي چونکه دا ډېر طلبه کرام هم اوري نو تاسو خپل غراته وایي چې تاسو د دومره قابلیت او د دومره پوهې شاته څه داسې راز موجود دی بس دا خدای دې چې د الله تعالی فضل و کرم دی جی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر عنایت دی د والدینو دعاګانې دي خاص کر د والد صاحب او زه داسې ګڼم چې زما د خپل استاد سره د خپل طرف نه بې کچه او بې اخلاصه محبت دی او بل الله تعالی د هغې په برکت دا یو مهرباني کړې ده چې زه یعنې تقریبا د 86 نه درس و تدریس سره وابسته شوی یم چې کوم کتابونه مې استاد سره نه ویل نو بیا بل ته ښودل او اوس 2025 دی دې اوږده دورانیه کې زما په تعلم او تعلیم سلسله کې شته انقطاع نه ده راغلی او الحمدلله داسې شپه نه ده تېره شوې چې ما په هغه کې څه نه څه اضافه نه وي کړي خپل علم کې مې څه اضافه نه وي کړي بل دا کوم چې بنیادي کتابونه دي الحمدلله دا مې کراتو مراتو باندې درس کړی دی دوره تفسیر مې د فراغت نه وړاندې 4-5 ځله دوره تفسیر ما الحمدلله پڑھاو کړی ده او دا مې خبره ده چې ما د قرآن شریف ترجمه 12 ځل کړې ده ماشاءالله زه په دې کې به ان شاء الله دروغجن نه یم چې زه صحت اجازه راکړي او قرآن شریف درس تکې نه ما الحمدلله والناس پورې زه بلا تکلف الحمدلله خو زبردست ویل شم او دا الله احسان دی الله کرم دی چې زما د قرآن شریف د علوم سره د نور علوم په خپل ځای دي دا غي سره زما هغه تعلق لږ زیات دی مطلب دا دی چې انسان علم مدرس او قابل جوړېدلی شي چې څنګه تاسو فرمایل چې طالبي په دور کې درس شروع کی اصل کې دا کنه چې مولا کېږي څوک نه او جی نه مولا کېږي زه اوسم غنم کاش کې کنه زه بیا د دنیا ته راتلی شوې او مې به زه طالب کېدم او به مې د علم سفر شروع کولی نو شاید چې ډېر کمې چې زه ځان کې محسوم دا به نه وي او د طالبانو د کامیابۍ دپاره راز دا دی چې لکه څنګه چې زمونږ د سنیانو کې د یو مرشد لاسنیوه موږ ضروري ګڼو اگر چې موږ دا نه ګورو چې دا مرشد شرایطو د ارشاد باندې فایز دی او که نه دی د علم د حصول دپاره یو جید کاره عالم د خپل ځان سپارل دي
او داسې سپارل دي لکه څنګه چې میت د غاسل د وړاندې پروت دی چې طالب خپله منماني نه کوي او بنیادي طور سره طالب په کار دا د طالبۍ کې زه چې دا د طریقت اسباق طالبان د ورکوم نو چې دا ډېر مه وایي بس دغه درود شریف او لا اله الا الله وایي او زیات ګردانونه وکوي ترکیبونه زده کوي قضیې زده کوي او حکمت کوم چې دی فلسفه دا زده کوي ځکه دا بنیاد دی په دې باندې د شریعت او د قرآن او حدیث عمارت په دې باندې ودرېږي نو کله چې دا څیزونه کچوي نو قرآن او حدیث باندې د پوهېدو دعوه دا غلطه ده او خلک چاته چې وایي دا مولا شوی دی ماته دا دروغ ښکاري زه اوس هم بالکل طالبۍ هغه سفر زما جاري دی او جاري به ان شاء الله بل ستاسو یو پرسنل یو پوښتنه کوي نور هغه ستاسو خوښه ده چې جواب یې څه کوي په ژوند کې داسې خوش قسمته لمحه تاسو ته کومه محسوس شوې ده چې په هغه لمحه تاسو ډېر زیات خوشحاله شوي یو اوس هم درته یادېږي تاسو وایي چې ډېره عجیبه لمحه وه دا څو ډېرې چې کومه ستاسو زړه ته اوس هم مطلب رانږدې کېږي چې یاره دا ډېره دا پکې ولګوه اوس چې کله زما والد صاحب زما علمیت او ملاتړ تسلیم مطلب چې کله والد صاحب تاسو ته وویل چې او ته یو ښه عالم دین یې ته چې کوم دی نو مطلب تاسو په ملا باندې په سر باندې لاس کېښود او چې زه در باندې فخر کوم مطلب دا د والد دپاره م یو غټه خبره وه چې دا شانتې ښایسته بچي وزېږئ او هغه د دین یو خدمت وکړي او هغه خلکو ته د دین رڼا ورکړي موږ ګورو چې د هر ځای ته لاړ شو او هر ځای کې وګورو نو که ډېر نی نو دا څه ناڅه شاګردان به ستاسو خامخا موجود دي که دغه شانتې زه درته خپله علاقه یاده کوم چې سولیزو علاقه ده شته دی که دیر ته لاړ شي الحمدلله زمونږ دې وخت کې خیبر ته لاړ شي تقریبا زمونږ د شاګردانو د 25 نه زیات مدارس دي چې هغوی خپله د هغې اهتمام کوي او زما چې کوم شاګردان دي الحمدلله تقریبا ټول مدرسین دي او زه شاګرد ویم هغه چاته چې هغه درس کولی شي او قرآن حدیث بیانولی شي په خپله عقیده باندې پوهېږي جی بالکل بس اخر کې جی د خپلو شاګردانو دپاره او خپل ستاسو مریدان محبین هغې ته یو بهترین پیغام تاسو ورکوئ بس هغې سره خپلې خبرې بس دا دی چې وخت یې نه ضایع کوي وخت ډېر قیمتي دی او د خپل وخت قدر دې وکړي او چې کوم د بنده مقصود وي کمې مشن وي که شپه وي که ورځ وي هره مرحله چې وي هغه د هغې سره وابسته پاتې شي او د هغه خلکو نه دې ځان وساتي څوک چې د هغو قدر نه کوي او د هغه خلکو دې قدر وکړي څوک چې د هغوی قدر کوي او با ادب دې پاتې شي ځکه با ادب با نصیب او بې ادب بې نصیب او د سنیت چې کومه صحیح تعبیر دی او ترجماني ده هغه دې وکړي جزاک الله جی ډېره مننه تاسو موږ له وخت راکړو ډېر انتهایي مشکور یو او نن زه انتهایي خوشحاله یم زما تقریبا څه 2 هفتې وشوې چې زه په رابطه کې وم هغې سره مې چېرې مفتي صاحب نه راته ټایم راوالی نو انتهایي خوشحال شوم انتهایي خوش قسمتي مې ده بس په دعاګانو کې موږ هم یاد ساتئ او ستاسو دعاګانو محتاج یو ډېره ښایسته مرکه زموږ وشوله د مفتي صاحب سره انشاءالله دې نه علاوه به مفتي صاحب له راځو او علمي خبرې به ترې زده کوو زیاتتر به د تصوف په حوالې سره انشاءالله وخت په وخت باندې میاشت 2 میاشتې بعد به انشاءالله ضرور یو ځل ملاقات کوو مفتي صاحب سره نو په الله باندې مسپارم د بل پروګرام پورې اجازه غواړم د خدای الله